نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ ټاپک دی د پریشانیانو حل. اصل کې هر انسان به د چکر کې پروت دی چې زما به د مشکلات زما به د پریشانیانې څنګه حل شي، چې ما ته کم ټینشنونه دي دا به څنګه حل شي. ځکه چې کله ټینشن او تکلیف او مشکل درشي نو سکون راشي، نو د سکون په تاګل کې هر سړی پروت دی. د ماشوم نه تپوس وکړي د ماشوم به دې پریشانۍ او به دې چکر کې چې زه دا پلانکې کار کوم د خپل خواهش مطابق خو ماته مور او پلار کارېږي، مشران کارېږي. که نوجوان نه تپوس وکړي هغه د کاروبار په تاګل کې د واده په تاګل کې او د نورو مشکلاتو په تاګل کې پروت دي، بس په هغه کې همیشه د پاره پریشان وي. که د مور او پلار نه تپوس وکړي نو مور او پلار د نالایق اولاد پریشانی کوي چې زما اولاد زما خبره نه مني، زما اولاد کمزورې دی، کاروبار نشي کولی، نو به دې کې پروت دي. که معمولی غټ شي نو به پلار د دې سوچ کوي چې زما د بچي نوکري ونه شوه، کاروبار ونه شو، نو بیا هم مور او پلار پریشانوي. د هغه د رشتې دپاره هم پریشانوي. نو چې تپوس وکړي د هر سړي په زړه کې کم از کم څه نه څه پریشانیانې تکلیفونه وي. اصل کې وجه د دې دا ده، د دې حل څه دی؟ حل د دې دا دی چې راشو مونږه الله ته متوجه شو، په الله باندې بروسه او توکل وکړو. د الله باندې بروسه او توکل چې چام کړی دی بس هغو ته به پریشانیانې تکلیفونه مصیبتونه نه راځي. راځي چې د حضرت عمر رضی الله عنه واقعه درته بیان کړي. حضرت عمر رضی الله عنه په خپل زمانه خلافت کې یو ورځ په دمشق باندې د کافرو باندې حمله کېدلو، لښکر یې لیږو. په دې لښکر کې حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ په دغه وخت کې د لښکر مشهور. خو چې کله هم عمر رضی الله عنه دا سوچ وکړو چې دا خلک ټول په دې سوچ او په دې فکر کې دي چې زموږ سره حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ دی. دا ډېر بهادر او ډېر نیډر او بېپاک صحابي و، په ډېر جنګجو او ډېر تکړه صحابي و. ټول په دې کې پراته و چې دا زموږ سره راسره دی. حضرت عمر رضی الله عنه چې دا فیصله وکړه هغه एकदम معزول کو، او د هغه په ځای باندې حضرت عبیده رضی الله تعالی عنہ دای د هغه لښکر مشر. خلک رال تپوس یې وکړو اے امیر المؤمنین عجیبه غونډه کې فیصله تاسو وکړه، دا د جنگ وخت دی، دا د مقابلې وخت دی، دا یو مجاهد صحابي هغه د امیرین معزول کو، او یو بزرگ انسان چې هغه نه د جنگ په قواعدو باندې پوه دی، نه جنگونه صحیح کړي دي ډېر، او ته هغه امیر کو. حضرت عمر رضی الله عنه ورته په جواب کې وایي تاسو ته پته شته؟ وایي دا کار ما ولې وکړو؟ وایي دا کار ما ځکه وکړو چې د دې ټولو ملګرو به دې خبره باندې سوچ او فکر و چې موږ سره حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ دی. نو ما دا سوچ وکړو داسې نه چې د الله رب العزت په هغه مرسته کې، د هغه په رحمت کې، د هغه په مدد کې کمی رانشي. ولی چې مونږ راشو په یو انسان باندې دونه بروسه او توکل وکړو چې د الله نه بروسه او توکل واوړي. نو ما د دې د وجې نه دا معزول کو چې دا به امیر نه وي، حضرت عبیده رضی الله تعالی عنہ به دا به امیر. ځکه چې د انسانانو د صحابه کرام ملګرو په زړه کې د تمنا او توقع ختم شي او په الله باندې بروسه او توکل شي. دغه صحابه کرام دیو زمونږ د پاره نمونې دي. دغه زمونږ د پاره چې کم کردار ادا کړی دی، دغه چې زمونږ د پاره دیو چې د نبی علیه الصلوۃ والسلام په اطاعت کې کوم ژوندۍ اختیار کړي د پکار د چې مونږ هم په هغه باندې بالکل بروسه او اطمینان او تسلی وساتو، او د هغو په طریقه او د هغې په ژوند باندې خپله زندګي جوړو. نو په الله باندې بروسه وساتئ، په الله باندې توکل وساتئ چې رزق ورکولو والا الله دی، کاروبار ورکولو والا الله دی، بچي اولاد نارینه زنانه اولاد ورکولو والا الله دی. د دې هر څه چې موږ توکل صرف الله ته مفوض کو، ان شاء الله تعالی هیڅ قسمه ټینشن، هیڅ قسمه پریشانی دا به هیڅ کلم نه. خو چې کلم موږ د انسان یا د بل یو بل په دغه کې پراته یو چې پلانکې به دا کار کوي، پلانکې به دا کار کوي او هغې نه کوي، نو لازما موږ ته ټینشن پریشانی دا راځي. او چې کله موږ صرف په الله باندې بروسه او توکل وکړو ان شاء الله تعالی الله رب العزت په موږ او تاسو د هیڅ قسمه پریشانی، هیڅ قسمه مشکلات نه راوړي. الله رب العزت د ټولو مشکلات او د ټولو پریشانیو نه حل کړي.